ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله نحمده والصلاة والسلام على رسول الله. نن ان شاء الله العزیز د تاسو په مخ کې د لسمې سپارې خلاصه وړاندې کوم. په دې سپاره کې الله تعالی د غزوه بدر د جنگ بدر ذکر کړی ده. دا د حق او د باطل اوله جګړه و، اوله معرکه و. الله تعالی مسلمانانو ته بری ورکویه او د دې جنگ په وجه باندې الله تعالی نورم ډیر زیات فتوحات او دروازې خلاص کړي. دا هغه جګړه و چې په دې جګړه کې د الله تعالی امداد راغلی او د الله تعالی نصرت راغلی او د دې ذکر هم په دې کې موجوده ده. یو خبره په دې کې دا ذکر ده که څوک د جنگ په میدان کې امداد غواړي، د الله تعالی نصرت غواړي، نو هغه به څلور کارونه کول د هغو دپاره ضروري دي. اول الله تعالی وفرمایل ثابت قدم اوسېدل ضروري دي چې د جنگ په میدان کې د کفر او د مشرکینو خلاف ولاړ یې. دوم په هر حال کې ډیر زیات د الله تعالی ذکر کول پکار دي. دریم کار چې ضروري ده خپل منځ له اختلافاتو جي بچ کېدل ضروري دي. که د خپل منځ اختلاف یي بیا انسان په جګړه کې نشي کامیابېدلی. څلورم چې هر څرنګه حالات په انسان باندې راسي په هغه باندې صبر کول پکار دي. کله چې دا څلور کارونه په مسلمانانو کې موجوده وي نو د الله تعالی امداد د هغو مسلمانانو طرف ته راځي. مخته الله تعالی په دې سپاره کې د صلح او د فدیې په باره کې خبره وکړه، ځکه چې په دې جګړه کې بعض مشرکین خو قتل کړو او بعض مشرکین یې ونیول، هغه قیدیان جوړ کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په صلح باندې په فدیې باندې دوی خلاص کړو. د دې ذکر په دې کې موجوده ده. سورة اعراف په اخر کې الله تعالی دا وفرمایل چې مسلمان د مسلمان ورور ده. که یو مسلمان حاجتمند دی، ضرورتمند دی، د یو شي ضرورت لري، نو بل مسلمان ته پکار ده چې د هغه امداد وکړي. که دا امداد نه کړي بیا د فتنې او د فساد دروازې خلاصیږي. نو ځکه د مسلمان حاجت پوره کول ضروري دي. الله تعالی دغه وفرمایل. مخته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الله تعالی وفرمایل چې ډیر مهربانه او مشفقه او رحیمه ذات ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم که یو مسلمان غلط کار وکړي یا یو مسلمان ته تکلیف ورسیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پې پریشانه کیږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسیږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت بیان. مخته بل صورت شروع کیږي، د دې نام سورت توبه ده. د دغه صورت نوم سورت توبه ځکه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحابه کرام عاشقان د رسول الله صلی الله علیه وسلم له جنگ تبوک غزوه تبوک چې شا پاتې شو، نو بیا دوی د الله حضور ته توبه وکاږله. الله تعالی د دوی توبه قبول کړه. نو د دغه صورت نوم ځکه صورت توبه وګرځېد. وی په دې صورت په آغاز په شروع کې الله تعالی د ځان له جانبه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له جانبه له مشرکینو چې د برائت اعلان وکویه. په دې صورت کې مخته د غزوه حنین ذکر ده. د فتح مکې بعد غزوه حنین وشوی. غزوه حنین کې مسلمانانو تعداد ډیر زیات و. په شروع کې مسلمانانو ته شکست مشرکینو ورکویه. په اخر کې بیا الله تعالی مسلمانانو ته غلبه ور په نصیب کړه، فتح ور په نصیب کړه. نو الله تعالی دا خبره د مسلمانانو په ذهن کې واچوله چې تاسې کثرت ته مه ګورئ، تاسې اسبابو ته مه ګورئ، بلکې الله تعالی باندې توکل او یقین وساتئ. الله تعالی د فتح ورکولو وال ذات. مخته د غار ثور ذکر د دې صورت کې. غار ثور هغه غار ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکې چې مدینې ته هجرت وکوي نو 3 شپې په دغه غار کې تیرې کړې، په مکه کې موجوده ده. نو دا غار ثور کې غار ثور ذکر ده. ثانی اثنین دوم کس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د غار کې موجوده و هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. د ټولو صحابو کې د هر یو صحابي ځان ته خصوصیت ده، خو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اول یار دا خصوصیت ده چې قرآن مجید ته صحابي ویلی دي. یو صحابي باره کې په قرآن کې دا نه راځي چې دا صحابي ده، خو
خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې قرآن ویل دی اذ یقول لصاحبه لا تحزن، صحابي ورته ویل دي. ځکه چې څوک د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د صحابیت انکار کوي، هغه د قرآن د دغه آیات انکار کوي، نو هغه په دغه باندې له ایمانه ووځي، هغه مسلمان بیا نه صفاته کافر شي. مخته د مشرکینو خلاف الله تعالی د جهاد اعلان کړی، دغه ذکر ده. بیا د غزوه تبوک ذکر ده. غزوه تبوک ته مسلمانان د الله رسول غزوه تبوک ته د الله رسول اعلان وکوي. په ټولو غزواتو د اسلام کې اوله جګړه دغه ده چې د الله رسول اعلان هم وکړو، چنده هم وکړه، او په خلاصه کشیرۍ کې الله رسول مشوره وکړه چې څرنګه به ځو، په پلاني جته به ځو، جهت یې متعینه کړو، هر شی متعینه کړو. نو په دغه کې مشرکین منافقین چې وه خو کېنستل، او 3 کسان صحابه کرامو کې هغه هم شا پاته سو. عذر یې لارویه، خو بیا یې شاته وویل چې دا خو څومره عذر نه ده، خو پکار و چې موږ تللی وای، خیر پاته سو، په تلو کې پاته سو. بیا دوی په رښتینې زړه باندې له الله تعالی چې توبه وکاږله، الله تعالی د دوی توبه په خپل دربار کې قبول او منظوره وګرځوله. د منافقینو باره کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې داسې درواغجنې بانې جوړوي، لو اراد الخروج لاعدوا له عدة، کې چیرې جنگ ته اراده وای نو دوی به تیاری کړې وه، تیاری نه وکړه، نو معلومه دا خبره چې دا دروغجن دی چې درواغ و بانې جوړوي. مخته الله تعالی په دغه سپاره کې د زکات مصارف بیان کړو چې دا زکات چا ته ورکولی شي. 8 قسمه خلک الله تعالی په دې آیات کې بیان کړو. اول نمبر فقیر ته زکات ورکولی شي، دوم نمبر مسکین ته زکات ورکولی شي. دا خبره یاد وساتئ، فقیر یې ته یای چې یو ټیم مړی هم نه لري، او مسکین یې ته یای چې مړی خو لري، څه شی خو لري، خو د ده ضرورت بیا هم پاته کیږي، ضرورت یې نه پوره کیږي. دریم سړی عاملین، عامل یې ته یای چې حکومت د زکات د یو ځایوالي دپاره دی ټاکلی، دغه ته عامل یای. عامل ته چې کومه تنخواه ورکیږي هغه هم په زکات کې ورکولی شي. څلورم کس والمؤلفة قلوبهم، هغه سړی چې نوی مسلمان یې هغه ته هم د روپۍ زکات کې ورکولی شي چې د هغه زړه له اسلام سره ولګېږي. به هر حال دا خلک اوس نسته، اسلام خپله قوي سویه، دغو خلکو ته اوس حاجت اسلام نه لري. پنځم کس هغه غلام چې آقا ورته ویلي، بادار ورته ویلي چې دومره روپۍ راکړه زه به دې آزاد کم، نو د ده غلام د آزادوالي دپاره ته روپۍ په زکات کې ورکولی شي. شپږم کس غارمین، هغه سړی چې مقروضه یي، قرض ډیر زیات پې باندې، هغه ته هم ته زکات ورکولی شي چې د هغه غاړه له قرضو چې خلاصه شي. اووم کس فی سبیل الله، د الله تعالی په لاره کې چې څوک روان یي، هغه مجاهد یي، جهاد کی یا طالب یي، علم کی یا تبلیغ په سفر باندې څوک روان یي، نو هغه محتاج یي، هغو باندې زکات کی، زکات روپۍ ورکولی شي. او اخیری 8م کس چې ده وابن السبیل، مسافر ده، که مسافر کور کې ډېر روپۍ هم لري او دلته مجبوره یوه روپۍ نه یي، نو هغه ته هم زکات ورکولی شي. الله تعالی دې وکړي چې موږ ټولو ته د شریعت په ټولو احکامو، مکمل احکامو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.